بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو. پروګرام پوښتنې سره زه یم علمگیر خان. د ایران او د اسرائیل ترمنځ تقریبا 10 ورځې چې کومه شخړه تیره شوله او بیا خاص کر دا تیر چې کوم څو غنټې تیرې شولې، موږ دا ویلی شو چې تقریبا د 12 غنټو نه والا 20 غنټو پورې په دې کې چې دی نو ډېرې ډرامایي تبدیلیانې هم مخې ته رالي. ډونالډ ټرمپ چې دی هغه د امریکې صدر هغه په سوشل میډیا باندې یو ټویټ وکړو. هغه ویلي چې د ایران او اسرائیل ترمنځ جنګبندي وشوله. هغې په دې باندې ډېره د خوشحالۍ اظهار هم وکړو او اسرائیل چې دی د هغې تقریبا د دې ټویټ نه 1 غنټه پس د هغې هم بیان راغی او هغوی ویلي چې د هغې د ټرمپ د بیان تایید وکړو او هغوی په دې امادګي ظاهره کړله چې واقعي هغې هم د جنګبندۍ اعلان وکړو. د ایران د دې نه مخکې ویلي وو که اسرائیل جنګ بند کړي نو موږ به چې دی نو خپلې حملې بندې کړو. خو لږ ساعت پس چې دی نو د اسرائیل د طرف نه بیا دا بیان راغی چې ایران د جنګ خلاف ورزي د جنګبندۍ د سیز فایر خلاف ورزي کړې ده او د هغوی څه باندې میزایل چې دی غورځولي دي، بلکې هغوی دا ویل چې هغه میزایل موږ ناکامه کړل او د هغوی نه پس د هغوی وزیر دفاع هغوی بیا خپل فوج ته حکم ورکړو چې تاسو په ایران باندې حمله وکړي. د دې دوران کې د ایران د طرف نه هم د جنګبندۍ د خلاف ورزۍ بیانات رالل چې اسرائیل هم د جنګبندۍ خلاف ورزي کړې ده او همدې دوران کې د ټرمپ بیا بیان راغی. هغه ویل چې د دواړو د جنګبندۍ د خلاف ورزي کړې ده چې کوم سیز فایر هغه ویل چې دوی په دې باندې امادګي ظاهره کړې وه. هغه په هغې باندې چې دی نو د خفګان اظهار هم وکړو چې زه په دې باندې د دواړو ملکونو نه ډېر خفه یم او خاص کر د اسرائیل نه ډېر زیات خفه یم او ورسره چې دی نو اسرائیل ته دا تنبیه هم وکړله چې ایران باندې د حمله ونه کړی شي. دا ټول صورتحال چې کوم دا نن په دې 100 غنټو کې مخې ته راغی او تیر 10 ورځو کې چې کوم دا کشیدګي تیره شوله، کوم جنګ تیر شو، اسرائیل د جنګ ته د شروعات کړو د دې جنګ او امریکا چې دی هغه به دې جنګ ته چې دی نو په دې ته یو قسمه ببوزې وهو، دې ته بیا هوا ورکوله او سخت بیانات بیا هم راتلل او ایران ته بیا دمکیانې هم ورکولې چې نن حمله کوم سبا حمله کوم. په دې دوران کې امریکې هم حمله وکړله چې کوم د ایران 3 جوهري اهم تنصیباتو، خاص کر په هغې کې فردو چې کوم تنصیباتو چې کوم په یو غر لاندې چې دی هغه تنصیبات چې کوم دي هغه موجود دي او هغه په تقریبا د 800 نه 900 میټر گهرایي کې دي. په هغې باندې د امریکې B2 چې کوم د هغې جنګي تیاري دي د هغې نه چې دی په هغې باندې چې کوم هیوي تقریبا 30,000 وزن کیلو وزن لرونکي چې کوم بمونه په هغې باندې هغه وغورځولی شو. یو اړخ ته هغوی دا وایي چې دوی په خپل اهدافو کې چې دی کامیاب شول، بل اړخ ته چې دی نو ایران وایي چې د هغوی چې کوم جوهري پروګرام دی هغه اوس هم محفوظ دی. اوس دلته هم 2 خبرې دي، یا خدا چې آیا د امریکې دا او د اسرائیل دا سټیټمنټ چې دی نو دا ټیک دی چې د هغې ایټمي تنصیبات چې دي نو هغه تباه شو، که نه د ایران دا سټیټمنټ ټیک دی چې د هغې پروګرام چې دی نو هغه اوس هم محفوظ دی. خو دې کې بل سوال دا جوړیږي چې آیا د ایران سره ایټم بم شته او که نه شته. که د هغې سره ایټم بم وي نو دا چې څومره موږ په دې باندې د پوهانو سره خبرې وکړلې، دې باندې موږ څومره د پوهانو رایه واخیستله نو د هغې خو د تباهۍ یا هغه د پروګرام د ختمېدو هیڅ داسې اثرات نه ښکاري، ځکه دا داسې پروګرام دی یا دا داسې جوهري هتیار دی چې کوم که په دې باندې چېرته دا تباه شوی وی نو د هغې نه به د هغې چې کوم تابکاري او د هغې کوم اثرات دي نو هغه به اوس نه صرف ایران بلکې په مشرق وسطا او د خواوشا ملکونه چې دي نو هغې کې به هم د هغې د تابکارۍ هغه اثرات چې دی هغه محسوسېدلی. نو یا خدا چې ایران سره واقعي چې څنګه هغوی وایي د هغوی داسې څه پروګرام نشته د ایټم بم د جوړولو او هغوی چې څنګه وایي چې یاره دا موږ د پوره من خپل پروګرام دپاره چې دی دا پروګرام جاري ساتلی دی، دا یو پرامن پروګرام دی. نو دا دواړه خبرې چې دی نو په خپل ځای دا ځان له سوالونه په دې اوچتېږي چې یا خو دوی سره چې دی دا ایټم بم و نه او دا یو بانه وه او هغه څیزونه هم مخې ته راغلل. په هغې کې څه څیزونه ظاهري وو او څه چې دی نو په هغې کې د هغې د پردې شاته چې کوم موږ وایو چې د هاتي غاښونه چې هغه څه د خوراک دپاره نوري او مطلب هغه د کانې کې اور د کانې کې اور
نو چې کوم د خوړلو دپاره هغه نه ښکاري او کوم چې د کتلو دپاره د ښودلو دپاره هغه ښکاري. نو چې کوم د ښودلو دپاره هغه صرف یو ایټم بم و چې دوی ویل چې دوی سره ایټم بم دی او د هغې په شا چې کوم څیزونه دوی نه ظاهرول او بیا هغې اشارې ورکولې نو هغې کې یو دا هم او بیا چې د ټرمپ په یو موقع باندې د هغې اظهار هم وکړو یو اشاره هم ورکړله چې هغه و د ریجیم چینج په ایران کې د ریجیم چینج راوستو دپاره. او پرون چې کوم ټرمپ سټیټمنټ راغلی هغې دا هم ویلي چې د ایران چې کوم پروګرام دی هغه چې دی هغه د ایران چې کوم لیډر هغه ویل چې دا عظیم لیډران نه دي او د دې دپاره چې دی نو د ایران دی چې دی نو مطلب یو غټ ملک یو عظیم ملک نشي جوړېدلی که هلته دا لیډرشپ وي. ګرانو کتونکو موږ سره دا وخت چې دی وخت شوی دی وړې شندمې موږ سره اوسئ دې موضوع باندې چې دی نو تاسو سره خبرې اترې کوو. زموږ چې دی نو میلمه هم په دې ټیم کې راغلی دی موږ سره وخت شوی وړې شندمې موږ سره اوسئ. جی ګرانو کتونکو پروګرام کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو. موږ خبره په دې کوله چې کوم په دې 1300 غنټو کې کوم ډیولپمنټ شوي دي او کوم یو ډرامایي تبدیلیان راغلي دي په هغې باندې موږ خبرې کولې چې یو خوا بیان راځي چې جنګ بند شو بل خوا بیا راځي چې د جنګ بندۍ خلاف ورزي کیږي بل خوا بیا اسرائیل وایي چې موږ بیا اټیک کوو ټرمپ بیا وایي چې اټیک ونه کوي. بهرحال دا وخت موږ سره په سټوډیو کې میلمه رابللی شوی میلمه علي عمران صاحب اسسټنټ پروفیسر شعبه صحافت. علي عمران صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو. ډېره مننه عالمګیر صاحب. مننه د وخت راکولو. تاسو هم په دې باندې نظر لرئ د ایران باندې خاص کر مشرق وسطه باندې تاسو ډېر کار کړی دی. تاسو لومبی خو دا چې کوم اخري سټیج دی د دې ځای نه به شروع کړو. آیا دې ټیم کې چې موږ ګورو ایران او اسرائیل خو په یو بل دا اعتماد نه کوي خو چونکې امریکا د فامینس کې نو آیا دا واقعي دا سیز فایر چې دی دا برقرار پاتې شي؟ چې کله موږ مشرق وسطا صورتحال ګورو چې کوم 12 ورځو نه چې کوم صورتحال موږ ته رامخکې شو نو هغه نه بعد خو یو خبره صفا ظاهره شوه چې کوم سفارتکاري عمل شروع کړی اول شپېتو ورځو دپاره امریکا او بیا هغه 3 ورځو نه مخکې اسرائیل سبوتاژ کو هغه باندې نیوکلیر انسټالیشنز باندې یو درجن ساینسدان او جرنیلان ټول د ایران چې کوم نیشنل کمانډو هغه ټول بالکل برسټ کو. نو هغې نه بعد خو داسې خبره وه چې دا بالکل ون وی به وي خو چې کله د آیرن ډوم چې کوم یو سینډروم یا چې کوم ډېر غټ یو قسم اسرائیل به وی چې هر یو میزایل چې کوم اسرائیل طرف ته به راځي یا به ناقابل تسخیر نو هغه میت چې دی هغه شیټر شو چې کله ختم شو هغه میت چې کوم هغې یو کیسه جوړه کړې وه چې څوک هم موږ باندې حمله نشي کولی نو شانته ګراونډ واغستو. نو اوس چې کله موږ وکتل چې کله بیا یو 2 هفتې ورکې ډونالډ ټرمپ صاحب چې سفارتکاري ته موږ یو بله موقع ورکوو کېدای شي چې ایران چې دی هغه په میز باندې و په سفارتکاري و هغه موږ وکتل چې فردو باندې ډېر غټ اټیک وشو B-52 بمبار رالو ټام هیکس میزایلونه په اټیک وشو یو 15 جهازونه چې دي په اټیک واغوستو. نو هغې نه بعد موږ ته دا ولګېده چې اوس بس سفارتکاري کېږي خو عرب ملکونو کې سعودي عرب قطر ګوري تاسو وګورئ میډل ایسټ کې ډېر غټ رول دی که آیا حماس دی که هغه مغویان چې کوم حماس رانیولي وو اوسه پورې 26 پکې پاتې هم دي نو هغې باندې قطر ډېر غټ رول پلی کو. خو عرب کنټریز هغه شانته مخ ته رانلو خو چې پرون تاسو وکتو چې یو معمولی شانته اټیک وشو او آلریډي موږ ته پته ولګېده چې بندیز شو ایر قسم ایر ټریفک دپاره حماد انټرنیشنل چې کوم ایرپورټ د دنیا ټاپ 10 ایرپورټس کې راځي نو موږ ته یو اندازه وشو چې دې تم اردن په شانتي چې 13 کالو مخکې کوم اټیک شو نو اردن ته ویلي نو اردن خبره اسرائیل ته پاس کو نو داسې شانته اس قطر تم پته و چې یو شانته اټیک به خو مورل وکټري د څنګه تاسو خپل انټرو کې موه هر یو شی علامتي دی نو علامتي د لپاره قطر چې د میدان ته رالو قطر کال نه دی کړی دا ډېر امپورټنټ دی. ډونالډ ټرمپ کال کړی دی قطر امیر ته هغه ته ویلي دي چې قطر امیر ورته چې ټیک دی ایران طرف نه زه تاله ضامن زه جوړېږم زه ضمانت در کوم هغه شانته بیا ډونالډ ټرمپ ظاهري خبره اسرائیل به څنګه نه کوي ډونالډ ټرمپ ته. نو CNN خو په خپل انالیسس کې وایي چې سټیګرډ سیز فایر دی یعنی داسې دی چې کچه دی پوخ نه دی. خو ډونالډ ټرمپ چې څنګه اوس ریسنټلی 20 منټس مخکې ټویټ کړی دی وچ از ویری انټرسټینګ چې هغې کې وایي چې ایران چې دی چین باندې به هم تیل خرڅوي کېدای شي چین چې دی ایران نه زیات موږ نه هم تیل والي ښه تجارت به کوو
او بیا دام ویلي دي هغې 40 منټه مخکې ډونالډ ټرمپ چې په خپل ټویټ کې چې زموږ ټول جازونه رالو او هغې ایران ته ویو آف کو چې موږ ځو او اوس د علاقې کې امن دی. او بیا تاسو دا هم وګورئ چې ډونالډ ټرمپ یو ورځ مخکې چې کوم هغه میګا اناونسمنټ کړی په امریکا کې میک امریکا ګریټ اگین، هغه اوس دا خبرې کولې چې میک ایران ګریټ اگین چې موږ یو رژیم چینج کوو. نو دا هغه سفارتکاري هم ده، خو دا ډیپلوماسي نه ده، دا یو بزنس سټایل امریکن پریزیډنسي ده چې ډونالډ ټرمپ چې سهار پاسې هغې ته یو خوب راځي، بیا ماښام خو امریکا جي امریکا ده، هغې سره یو ایر پاور دی، هغې سره یو سپریارټي ده، هغه شو کا. ایران ویلي چې موږ به سرنډر نه کوو. جی صحیح ده، او سرنډر خو هغې ونه کوو هغه شان چې کوم امریکې غوښتله، خو دوی دا هم ویلي چې دا جنګ شروع کړی اسرائیل دی او ختموو به موږ، دوی ختم کو. په دې زما خپل یو نظر دی، خو ستاسو نظر مهم دی، تاسو څه ګڼئ؟ ګورئ جی داسې ده چې ایران سره بریتنګ سپیس نه و، ایران ساه نشو اخیستی. تاسو دې نه اندازو کې چې د اسرائیل د ایران فورس تقریبا 2/3 چې کوم راکټ لانچنګ پیډز و آی تباه کړي دي، ځکه چې هغې سره ټول د تهران فضا و، ایوری ټایم هغې اټیک کولو. بیا تاسو دې نه اندازه وګورئ چې د هغې پهله نه ګراؤنډ ورک کړی و، دا نو چې هغې یو ورځ کې راغلي وو او هغې دا حمله وکړه. ډرون اټیکس فیکټریانې چې دي برآمد شو. پرون هم فارس نیوز چې دی یو بل نیوز بریک کو چې موږ پوره یو بله کارخانه ونیوله. نو چې دومره ډرون کارخانې وې نو دا سرنډر هغې خو به وایي ټیک دی. تاسو خپل سوال کې هم دا خبره وکړه چې ډونالډ ټرمپ ووایي چې انکنډیشنل سرنډر. نو ایران یو قوم دی، یو تهذیب دی، تاسو تللی مې، تاسو ته پته هم ده. ظاهري خبره ده چې یو 4000 کالو تاریخ یو قوم سره پروت وي، نو هغې کې به فخر هم وي، هغه به دام وي، خو سرنډر داسې نه دی. جی ګورې بریتنګ سپیس که ایران ته میلاو شو، نو ایران چې کوم مونږ سپریم لیډر ورته وایو د ایران آیت الله خامنه‌ای، هغې دا ووایي چې بس زم اوس ستړی شوی یم، زه مرګ نه یا شهادت نه یېرېږم. زه وایم چې د نوې کل ته د ایران چې څومره هم غټ غټ هغه دي انسټیټیوشنز دي هغه ورته حواله کړی شي. نو دا هغه بریتنګ سپیس د ایران دپاره چې زه کوم ټرانزیشن ګڼم، او دا ټرانزیشن به څنګه وي که زه تاسو ماته اجازه راکړئ نو زه به تاسو ته دا ووایم چې ایران دا غواړي چې هغې لږ فیډبیک والي، لږ خپل انسټیټیوشنز ته وګوري، ځکه چې د هغې ټاپ ټیر لیډرشپ آیا نیوکلیر ساینسدانان دي یا آرمي دی یا پاسداران دي یا IRGC دی یا باسیج دی، هغې ټول لیډرشپ اسرائیل ورته په اټیکس کې ختم کړی دی. نو تاسو وګورئ چې دنیا ټولو به وایي چې د ایران سره ډېره ښه نیوي ده او پرشین ګلف کې هغې ډېر اکټیو نیوي ده، مونږ نیوي ونه کته، مونږ آرمي ونه کته. او دا ډېر انټرسټنګ دی چې انډیا او د پاکستان چې کوم جنګ وشو د هغې نه بعد اوس ټول ایر سپریورټي ده، خو ایران چې کوم میزایل سپریورټي شو کو، اوس خو موږ ویلی شو چې ټیک دی کېدای شي 50% هغې خپل سټرینث شو کړي، جنرالان خو وایي چې موږ 5% شو کړی دی، خو دا د منلو خبره نه ده. که 50% هم سټرینث شو کړی دی نو ایر سپریورټي کې میزایل مقابله نشته. او بیا مارک روبیو چې کوم سیکرټري دی د امریکې، هغې دا خبره هم وکړه چې خلایي پروګرام چې کوم د ایران و آیا دوی سپوږمۍ ته تلو، هغې په خندا کې دا خبره وکړه، خو دا ډېر انټرسټنګ دی ځکه چې هغې نیوکلیر هغې کې سپیس پروګرام هم شامل و. سپیس پروګرام مارک روبیو ووایي چې ایران دا کوشش دی چې هغه انټر کانټیننټل بیلسټک میزایل جوړ کړي. نو دا تھریټ دی ویسټ ته او امریکې ته. نو دا نیوکلیر که تاسو وګورئ نو دا یو سرنډر نه دی، ظاهري خبره ده، قومونه دي، هغې خپل قوم ته وښودل چې موږ هم میزایلونه وویشتو په قطر باندې. که موږ مختصر ووایو د خپلو کتونکو ته لکه جی تجزیه خو پې کوو، خبرې به راښکو که نه، بالکل، خو لکه که موږ مختصر وایو چې دا جنګ چا وګټو؟ جنگ جی چام نه دی ګټلی، اسرائیل هم نه دی ګټلی. تاسو به اوس وګورئ روان الیکشن چې دی، روان کال کوم الیکشن اسرائیل کې روان دی کنیسټ والا، نتنیاهو که تاسو د اسرائیلي نیوز پیپرز وایي، ټایمز آف اسرائیل، جروسلم پوسټ، خو ټولو نه زیات به زه هیریټس اخبار به تاسو ته کوټ کومه چې هغه بالکل پاکستاني اخبار ډاون په شانتې دی، ډېر په ډاکه باندې خبره کوي او ډېر اوپن خبره کوي. نتنیاهو چانس نشته، هغه چانس دی ځکه نشته چې دی نو دغه راغلی اسمبلی تحلیل جی بالکل هغه یو عدم اعتماد نه ایله بس شو. جی تاسو داسې چې ایله بس شو ځکه چې 64 که 63 وټونه اغوستي بالکل. نو هغه تاسو هغه بیک ګراوند هم وګورئ نو هغې ته تھریټ انټرنل و، ځکه چې هغه وایي چې بھئی زه نجات دهنده یم د اسرائیل لپاره، زه څه ویرم. نو که لنډو ټکو کې مونږ وایو ایران ته یو قسم دچکه میلاو شو، ځکه چې مخکې خو هغې حزب الله، حماس، حوثیان به استعمالولو، اوس وار فرنټ چې دی ایران ته خپله کولاو شو. نو قطر شانتې ملک چې کوم اوسه پورې ایران سره ولاړو په هغه باندې اټیک وشو. ټیک دی پټاخې دي، موږ به پټاخې ورته ووایو ځکه چې څه عین الحدید باندې څه غټ پېښه ونه شوه، سمبولیک هغه خو هغې خپل قوم ته وښودل چې موږ خلیج فارس کراس کو او موږ چې دی عین الاسد باندې امریکا چیلنج که سو. خو اګین جی ما تاسو ته بیا ووایي چې ریل پالیټکس خبره کوو، ایران یو غټ نیشن دی،
تقریبا 10 کروڑه آبادي ده، پاکستان په شانته ځمکه لري، غټ علاقه ده اور سره، او میډل ایسټ کې که ایران نه غاړي نو امن نشي راتلی. دا قطر تم پته ده، سعودیه تم پته ده. نو آیا دا ټایم سو ایران ته چې کوم ملاو شوی دی زه به وایم ساه اخیستو دپاره چې وینټیلیټر باندې یو مریض وي. نو ساه خو صرف دوی ته نه که داسې موږ وګڼو لکه موږ خو تیر جنګ کې د پاکستان انډیا جنګ کې موږ دا ویو چې ټرمپ مودي له لاره ورکړله. دا هم دلته موږ که ګورو ایران خو لګیا و، که هر څه و، که څنګه چې وایي په پټاخو لګیا و، که په هر څه خو لګیا و. نو دا خو اسرائیل چې دی نو لومبۍ امریکې ته ویل چې راشه زموږ مدد وکړه، که نه؟ خو ما تاسو ته میزایل سپریورټي ووایي، خو تاسو وګورئ چې څومره که ایران 5 میزایلونه لګېدلي دي، هغې دپاره 500 دي. خو تاسو صرف پرون شپې حالات وګورئ، 200 ملیټري ټارګټس اسرائیل هټ کړي دي. که دا 200 بلډینګز هم دي، فلیټس دي، بلډینګز دي، اپارټمنټس دي، دا ډېر غټ نقصان دی. ټیک دی، ایران به برداشت کړي، ایران سره تیل دی، ایران سره چین 400 ارب ډالرو انویسټمنټ پلانز روان کړي دي. دا آسان خو جی ګورې زه تاسو موږ خو میډیا هغه یو نو موږ دا وایو چې آپټکس دي که نه، تاسو څنګه ووایې چې هلته هم پټاخې وشوې، خو دا چې کریډیبل اټیک چې کله په نور خان بیسو شو نو پاکستان هم ورته ودمپور والا هغه وښودلو چې بھائی دا زموږ چې کوم فاتح میزایل دی دی هم خپل ټارګټ ویشتی شي. نو هغه ډیټرنس چې په کله پاکستان شو کو نو بیا ظاهري خبره ده چې جی ډي وینس دی چې کوم د یو هغې کور والا چې د انډیا د هند ده هغې وجه نه هم د هغه انډیا سره یو مونږ ویلی شو چې یو چینل ډیولپ شوی و، ځکه چې هغې دوره هم کړې وه د حملې نه مخکې. نو هغه وجې نه هم هغه یو پات جوړ بالکل چې کله سٹارټ شو دا کیسه. نو زه دا ویل غواړم چې هغه بیا انډیا وکتل چې بھائی دا جنګ خو موږ نشو ګټلی، ځکه چې پاکستان او انډیا ګوره اسرائیل او د ایران ترمنځ 4 یا 5 ملکونه وو، که موږ اردن والو، که موږ عراق والو، شام والو، ټیک دی. نو دا 3-4 ملکونه که موږ ګورو نو دا یو ډېر غټ سپیس و. انډیا واګا بیا هلته 3 لیر واګا او امرتسر د ادمپور چې دی دا د امرتسر نه هم دی خوا دی. نو داسې تاسو ووایئ چې دا پنډۍ او د اسلام آباد والا کیسه شوه، لیندو باندې آی بال ټو آی بال چې موږ کوم ډیپلوماسي کې وینو د آی بال ټو آی بال ډېر خطره وي. دلته دا خطره نه وه، دلته دواړو یو خودل چې بھائی زه اسرائیل به دنیا ته دا خودل چې زه د میډل ایسټ پولیس مین یم، او ایران به وی چې نه زه خو سم د علاقې پاور یم. نو هغه پولیس مین او یو پراکسی پاور کې یو مقابله وه. نو دواړو یو بل ته هغه وښودلو، خو جی اسرائیل ته کریډیبل دچکه په دی ده. ایران کې څه الیکشن هم نشته، هلته یو چې موږ کوم حکومتي تشکیل ګورو هغه تشکیل داسې دی چې هلته سپریم لیډر ریفارمسټ یو قسم ودرېږي. او دا ډېر انټرسټنګ دی چې ریسنټلی کوم د ایرانی صدر چې کوم بیان رالو چې کوم ایرانین پریس هم کوټ کړی دی چې هغه وایي چې زه دا سسټم نه لایک کوم چې کوم سپریم لیډر بره ناست دی او دا موږ ډکټیټ کوي. نو هلته هم یو سپیس شته، خو هغه سپیس به څنګه کور کېږي ځکه چې لو میډل کلاس لوور میډل کلاس هغه سپریم لیډر سره ولاړ دی. ایلیټ چې کوم موږ ورته وایو هغه وایي چې یو قسم دا لیاره موږ ته میلاو شي، خو هغې ته ځکه لیاره نه میلاویږي چې لوور کلاس او میډل کلاس د ایران ډېر مضبوط شوی دی، ډېر ایجوکیټ شوی دی. او ایرانین چې دي ټیک دی، زه به یو اړخ ته به خپل کتونکو ته به دا هم ووایم چې بی بي سي پرچن هیډ دی حسن، هغې دا هغه ورځ خبره وکړه چې 2000 ارب روپۍ ایران 13 کالو کې په خپل اټمي پروګرام ولګولو، که دا 2000 ارب ډالر دیو په عوام باندې لګولي نو بیا به څومره فرق. اوس هم پیسې لګولي دي، دا نه ده. خو تاسو وګورئ هغه خلکو انټرسټ چې دی هغه یو سپیس کریټ کولو دپاره دی. هغه سپیس به څنګه کریټ کېږي؟ هغه اسرائیل هم زور ولګولو، مونږ ډرونز هم وکتو، مونږ غداران هم وکتو، مونږ ایون انډین ایلیمنټ مونږ په ایران کې وکتو چې کوم بلوچستان ته هم سپورټ ورکوي او دنه اینټي ایران چې کوم سټیټ دی د هغې خلاف خلکو ته هم هغې یو لیاره هغه ورکړې ده، چینل ورکړی دی. نو دا ډېر انټرسټنګ دی. خو د دې که موږ تاریخ وګورو عمران صاحب، نو لکه د دلته چې موږ کوم وایو چې یاره لکه هلته جاسوسانو ده، نو د دوی خو په دغه حوالو سره چې دی ایران د ډېرو سختو سره مخ راغلی دی. ځکه چې که د 1901 نه واخله بیا 1950 پورې دا یو دغه، بیا په 1950 کې که ستاسو خیال کې راځي چې کوم دغه وخت صدر و هغه چې دی هغه لرې کړی شو. بیا چې کله په 1989 کې یو کم 80 کې کله په امریکې امبیسۍ نه کوم ډاکومنټس راووتل، هغې کې بیا دا ثابت شوه چې دا خو اچاک نومې اپریشن د لاندې چې دی نو دوی دا جاسوسي او دلته یو بغاوت او دغه جوړ کړو. یعنې دغه رژیم چینج چې دی هغه ثابت شو چې دا د امریکې CIA او MI6 کړو. بیا که تاسو وکتل همدغې پسې نږدې چې دی نو د لومبنی صدر او وزیر اعظم خو وتښتېدل، چې کوم دویم صدر وزیر اعظم راله دواړه په یو ورځ دماکه کې ول. یعنې د هغې د جاسوسۍ یو سیسټم چې دی
هغه د انقلاب ایران نه مخکې نه ډېر مضبوط دی. نو دغه کې یو دغه موږ دې ته ورکولی شو ایران ته چې یاره دوی د دغه نه تېر شوي. دویم منګه دا هم دا کو څنګه چې تاسو ویلي چې په ټیکنالوژي دومره دغه یا میزایل دوی دا کو نور سیزونه هغه شان ډیولپ نه کړل، په دوی خو پابندیانې وي ځکه دوی د ایر چې کوم سیستم دی هغه هم هغه شان نشته ځکه چې هغه رشین میک دی فینټمز دی لکه بار نه بار غواړي. نو دغه سیزونه چې موږ وګورو نو ایران د دې باوجود چې دی ډېر مخکې تللی دی. تاسو دا ګڼئ؟ بالکل تاسو ډېره خبره وکړه، ډېره ښه خبره مو په دې وکړه چې 51 کې مونږ ګورو مصدق چې کوم کوو شو ارامکو د برټش څومره آیل ایجنسي مصدق چې دی هغې راوستو ټاپل یې کو ټیک شو جي. او بیا مونږ ګورو چې تاسو دا کومه خبره وکړه چې 79 چې کله انقلاب رالو نو 10 کاله جنگ ایران کړی دی چې ټول ویسټ عراق سره او صدام حسین سره چې بھائی صدام به ډېر برمله به وي چې مونږ به تهران کې وځو مونږ به چای څښو، هغه شی ونه شو، صرف کلاشنکوف و هغه هم سره هم کوشو. بیا تاسو ډېر انټرسټینګ خبر وکړه چې د انقلاب نه بعد چې کوم پارلیمان کې چې کومه دماکه شوې وه 70+ پارلیمنټیرینز په هغې کې جام راک شوي وو، هغه اسپیکټ نه هم دوی وروتو. هغې کې غټ سکالرز چې کوم به د انقلاب آبیاري به کوله صرف یو تن پاتې شو، هغه علي خامنه‌ای و. 89 نه د خمیني صاحب ډیت نه بعد مونږ ګورو ټل 2025 دا تقریبا 40 کاله وشو. یو کس دی چې د هغه خپل د ریولوشن پروټیکشن یې کړی دی، خپل خلق چې دی د اسرائیل خلاف یې ودرولی دي، حزب الله کومک کې څومره کړی دی. تاسو وګورئ شام کې څومره یو فریجایل ګورنمنټ چې کله معمولی شانته روس تلک دچکه ملاو شو، ایران لک شانته شاته شو د خپل ډومېسټک هغې وجې نه جولانی صاحب رالو، امریکا او سعودي عرب راوستو. بلکې چې کوم لومړنی صدر او وزیر اعظم چې کوم دماکه کې شهیدان شول نو هغې کې د هغې سره د هغې هغه سیکرټري مو مسعود کشمیري نوم و. که ستاسو خیال نو هغې د درې واړو جنازې وکړلې او درې واړو ته ډېر خراج عقیدت هم پیش کړه. دویمه ورځ پس چې دی نو مسعود کشمیري د فرانس کې پریس کانفرنس وکړو چې دا کار خو ما کړی دی، ژوندی راوختو. یعنې دلته هغه د جاسوسۍ دغه چې دی دا ډېر زوړ دی. علي عمران صاحب جاسوسۍ یو خبره تاسو ته انټرسټینګ هم وکړم څه دی ګورئ چې ایران نارت کې کرد، مډ کې ترکمن، مین اصفهان دا کوم مین سټیز دی اواز دلته دی فارسی سپیکینګ، بلوچستان سلور قومونه دي قومیت به ورته وایي ایران کې دننه ټیک شو جي. ای یو بل سره برسره پیکار دي. اوس ترکمنو سره چې کوم د ایران مونږ وایو اسټابلیشمنټ دی هغه ورسره ډېر پاور کې دي. نو دا ایتھنیسټي بیس هم دی، دا ډېر خلک دي چې هغه افغانانو په رنګ هم دا وایي چې یاره مونږ ته یو اوپننګ پکار دی چې مونږ ویسټ ته ختلی شو. نن تاسو ګورئ د ایران یو ډېر غټ ډایسپورا امریکا کې او په یورپ کې دی او هغې دا غواړي چې مونږ ایران ته راشو. د شاه والا حکومت چې بالکل مطلب که تاریخ تاسو وینئ نو ایران خو چې دی هغې خو جرمني هم شاته پرېښودی، مطلب کلچر وایز او هلته چې کوم تاسو ویلې زه تللی وم د حسن روحاني چې کله الیکشن وګټوم دې کوریج له هلته یو روډ دی نو هغه روډ هغې ما ته ویل چې دا 100 کاله مخکې جرمني کاپي کړی دی، یعنې دا څومره زړ یو تاریخ لري. علي عمران صاحب تاسو سره هم په دې دا کو موږ سره چې دی نو پروفیسر عبدالرؤف صاحب چې دی دا هم د بین الاقوامي امورو ماهر دی، په دې باندې چې دی نو یو نظر لري. پروفیسر صاحب زموږ اواز تاسو اورئ؟ جی 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 پروفیسر صاحب ډېره مننه د وخت راکولو. منګه چې دی نو یو ساده تپوس کوو چونکې زموږ خلک هم دغه شان چې دی نو ساده کې ځان پوهول غواړي چې دا جنگ ایران وګټو، اسرائیل وګټو، امریکې وګټو. په نن وخت کې او په خاص کر د ایران او د اسرائیل په منځ کې چې دا کومه شخړه ده او دا څه چې وشو په دې کې واضح طور باندې دا وینا کول چې په دې کې یا ایران یا امریکې یا اسرائیل وګټله نو دا به ګران وي. البته دا کولی شو چې د دې نه مخکې چې د دې ملکونو باره کې کم میټ شو او کومې خبرې وې په خاص کر د اسرائیل باره کې یا د ایران باره کې نو دې شخړې سره او دې جنگ سره هغه ډېر څیزونه مات شو. نو په دې وجه باندې په دې وخت کې خو دا یو ملک به هم دا نه وي چې ګنې هغې جنگ بیله، هر ملک به دا دعوه کوي چې هغې جنگ وګټه او د دې فیصله به د راروان وخت کوي چې په دې کې کم یو ملک ته زیاته ګټه ملاو شوې ده. پروفیسر صاحب موږ به دا اورېدل چې ایټم بم بهانه ده، رژیم چینج چې دی یا دا چې کوم حکومت دی دا په نښه دی او ورسره چې دی نو ایران چې دی دا ټوټې کول دي، دا یو څو دغه دلته چې کوم پروګرامات دوی لرل.
ورسره چې دی نو دلته کوم په دې خطه کې کومې نوې سببندیانې روانې دي د پاکستان د چاینا تعلقات، پاکستان افغانستان سره تعلقات، چاینا چې دی نو داسې اوس چې دی د ریجن کې یو طاقت جوړېدل غواړي. دې کې تاسو څه ګڼئ کوم څیز ډېر مهم او کوم څیز چې دی نو د امریکې په مقاصدو کې شامل و؟ دې کې تاسو چې دا کومې دوه خبرې وکړې د اټم بم او د ریجیم چینج، نو که موږ د دې نه مخکې وګورو نو دا اټم بم دا مسله اسرائیل او امریکې د دې نه مخکې هم راپورته کړې وه او هغې کې په عراق باندې هم حمله شوې وه او په شام باندې هم شوې وه او دغه شانتې د لیبیا باندې هم دا تور لګولی شوی و. نو په دې وجه باندې د اټم بم دا خبره هم په خپل ځای باندې وه، خو د ریجیم چینج دا خبره هم شته دی پکې. تاسو خبرې ما واورېدلې په هغې کې تاسو حواله ورکړله د شام. نو که موږ شام ته وګورو هلته کې هم دغه شانتې دا کاروایانې وشولې او د هغې په نتیجه کې یو حکومت بدل شه. په دې کې ایران باره کې هم شاید چې د اسرائیل او د امریکې دا تاثر د خپلو خفیه رپورټونو په بنیاد باندې چې که چېرته موږ هلته کې بمباري وکړو او هلته کې یو ډسکنټنټ پیدا شي په خلکو کې، نو دا امکان شته چې خلک د حکومت خلاف راوچت شي. خو زه دې ځای کې تاسو ته یو حواله درکړم چې ډېر پیرې داسې شوي دي چې دغه رپورټ غلط ثابت شوي دي او خاص کر د ایران په باره کې خو دا په 1950s کې هم غلط ثابت شوي. کله چې امریکې ته دا رپورټ ملاو شوي مصدق به تاسو هم اورېدلی هغه د شهنشاه خلاف راوچت شو او بیا هغه CIA لرې کړ. خو دغه خو په خپل ځای، خو بیا د 79 چې کله ریولیوشن نو په هغې کې موږ ګورو چې د CIA چې کوم رپورټ سو هغه دا و چې دلته کې د انقلاب امکان نشته دی او ظاهر د رضا شاه پهلوي د حکومت د ختمېدو هېڅ امکان نشته. خو هغه د CIA رپورټ غلط ثابت شو او هلته کې ریجیم چینج راغی. نو په دې وجه باندې دغه خفیه رپورټونو په بنیاد باندې که دې توقع ساتله نو هغه خفیه رپورټونه یو پیره بیا غلط ثابت شو، لکه څنګه چې په 1979 کې غلط ثابت شو. پروفیسر صاحب اخیری پوښتنه یو بل دغه طرف ته ستاسو نظر به زم تاسو په دې باندې چې دی نو خپل تجزیه به راکوئ. دا ټولې خبرې خو په خپل ځای د امریکې آیا دا هم یو دغه و چې دا ټمپریچر چک کی چې کوم دلته نوې سببندیانې کیږي چې آیا دلته چې دی نو دوی په ایران کې داسې یو قسمه ګوره شروع کې چې رالل ډایرکټ رانلل ویل موږ چې دی نو په دې کې ملوث نه یو، بیا بیانات خو یې داسې راتلل او د حملې د ظاهري داسې لګېده 15 ورځې ټیم ده ورکړی په یو 15مه ورځ باندې اسرائیل حمله وکړله. نو ټول څیزونه خو لګېدل داسې چې امریکا په شا ده، خو هغې چې دی نو افیشلي نه منله، اخره کې خو دې ته راننوتله. نو تاسو نه ګڼئ چې دوی دلته د دې خطې چې کوم دلته طاقتونه دي د هغې ټمپریچر چک کوو چې آیا روس چاینا چې دی نو دا سوپر پاور چې کوم دی دا چیلنج کوي که نه چیلنج کوي؟ دې حوالې سره تاسو څه نظر لرئ؟ د دغه امکان هم شته دی، ځکه چې بهرحال دا غټ طاقتونه دي او دا غټ طاقتونه د خپل طاقت د ټسټ کولو دپاره په دنیا په مختلف ځایونو کې دغه شانته اقدامات کوي. نو د دې امکان هم شته دی چې هغوی دا ګڼل چې دلته چاینا او روس څه سټینډ اخلي. دا امکان موږ نشو رد کولی چې ګنې امریکې دا نه کتل. خو یو بله خبره زه تاسو نظر ته راولم چې د کوم سټیټمنټ د ټرمپ راغلی دی چې په هغې کې هغه ایران ته باره کې دا خبره چې ګاډ بلیس ایران، لکه داسې عجیبه خبره ده په دې 1340 کالو کې د امریکې د طرف نه یو داسې د امریکې د صدر د طرف نه ایران باره کې دا وینا کول دا ډېره عجیبه خبره ده. او د دې تاسو چې کومه خبره وکړله د دې مطلب دا دی چې دې دوران کې امریکې ته هم دا اندازه وشوله چې ګنې ایران مونږ څنګه ګڼو هغه شانتې نه دی او ایران جواب ورکولی شي که چېرته د سره دغه شانتې اسرائیل یا امریکا په هغه باندې اټیک وکړي. ډېر مننه پروفیسر صاحب د وخت راکولو، ډېر قیمتي آرا تاسو کتونکو دپاره چې دی نو مخې ته رالل. علیمران صاحب، پروفیسر صاحب خبره هم تاسو واورېده، دا چې کوم زما اخري پوښتنه وه، زما خپله چې کوم نظر دی زه وایم چې دی په دې کې اصل کې دا څیزونه خو هم د انټرنیشنل کوم سیاست دی ټول اشارو باندې دا کوي، یو بل ته داسې سیګنل یې ورکوي. نو دې کې یو دا سیګنل تاسو څه ګڼئ چې ګنې دلته دوی د دې خطې د دې طاقتونو ټمپریچر چک کوو
او که نه؟ ګورې جی که تاسو اسرائیل وګورئ د خپل څومره هم دغې نیوز پیپر ویب سایټس هغې ته وایي وار نمبر 620 615 دا که هغه روان دی ایگزیکټ ډیټ زه تاسو ته رځې نه شم ویلی خو 600 نمبره هغې په وار دي. 7 اکتوبر چې کله حماس هغه میوزیک فیسټیول باندې په غزا په سټریپ باندې حمله وکړه هغې نه بعد هغې حماس کرش کو حماس نه بعد شام ته رالو عراق خو یو بفر سټیټ دی امریکې تاسو وګورئ بیا ایران یو قسم ریکویسټ کولو التجا کوله عراقي ګورنمنټ ته چې تاسو امریکن بیس ان اپریټ کې یا نان اپریشنل کې ای نشو کوي او بیا ایران ته خبره رااله. نو ټمپریچر چیک کول خو بیل خبره ده خو دې ته مونږ ډیپلوماسي کې وایو چې دا وار سپری روان دی د نتنیاهو یو ایجنډا ده هغې ذهن کې دا دي چې دا خو ایران یو قسم هغه ته د میزایلونو مونږ خو لا تاو نه دی ښودلی که نه مونږ ښودل هم نه غواړو که مونږ ته راشي خبره چې هغه خبره بشي چې حضرت هاشم نه چا تپوس وکړو چې دا اوخان چې دي ستا تلي تا ته د دې پروا شته او د ابراهات چې دی په خانه کعبه باندې حمله کوي د هغه باندې ستا هغه پام نشته هغه وایي چې خدای کور دی خدای به پوه شي. نو مونږ خو دا وایو چې فلحال د ایران چې د کوم ټمپریچر هغه ته اسرائیل ته وښودلو ټیک دی مونږ نیوکلیر سټیټ یو مونږ انډین سینټریک یو خو انډین سینټریک دا مطلب هم نه دی چې مونږ همیشه انډیا ته انتظار کو که اسرائیل دا اورچر پاکستان ته شو کو نو ټمپریچر خو به علاوه چې کله پاکستان څخه اخو د خوسه شوی ایران خو جی ګوره کله نه انقلاب راغلی دی هغې 2 نارې وی ټرمپ هم اغرز چې کله حمله وکړه په نیوکلیر هغې وی چې دوی مرګ بر امریکا او مرګ بر اسرائیل نو چې هغه نارې ولګولې نو هغې خو ځان ته یو ایکسکیوز کو تو ظاهري خبره ده چې کوم اوس پروفیسر روف صاحب خبره وکړه ډېره مهمه ده چې په ریپورټونو باندې نه وي خو هغه ډېر انټرسټینګ خبره وکړه زه تاسو سره هم شیر کوم او د کتونکو سره هم شیر کوم ایران کې چې دا کوم ریپورټ سی آی نشو زه به ووایم چې هغې پوه نشو یا هغه شی ډیسیفر نه کو پوه نشو معلومه نه کو معلومه ځکه نه کو چې د ایرانیانو یو کانسیپټ چې هغې به خپل ډېر انر موسټ چې کوم فیلینګ و چې کوم ته هغې تکیه وایي هغې به هغې ځان سره ساتل شو کول به نه هغه مو خو څه په بازار کې 70s نه سټارټ شوی اسرائیل له به دوی تیل هم ورکولو مونږ ورځې جنګ کې هم خبرو که ایران هغه ټایم شاه اسرائیل ته تیل نه ورکړي نو کېدای شي عربیانو جنګ هم ګټلی نو انټرسټینګ خبره دا ده چې دا هغه بیکګراونډ دی نو خلکو هغه غوسه وښودله اوس چې تاسو دا خبره ماته کوئ چې جی ټمپریچر نو ټمپریچر خو جی تاسو وګورئ عرب کنټریز کې هم چېرته ټمپریچر وښودلی هغې ځکه چې آیل ایکسپورټس دي قطر ګیس ایکسپورټ کوي سعودیه کویت یو هم آیل ایکسپورټ کوي خو جی ایران ولې چې هغې وایي چې مونږ حزب الله هم سپورټ کړی ده په لبنان سیول وار کې مونږ حوثیان هم چې دي هغه مونږ سپورټ کوو لګیا دي شام کې بشر الاسد داسې نه و چې بره نه راغلی او پیراشوټ نه هغه په د شام صدر جوړ شو نه د بشر الاسد زوی دی او دیو او صدام حسین چې ماډرن چې کوم باتیسټ ریجیم وایو په میډل ایسټ کې شام او عراق هغه دیو دواړه یو ځای جوړ کړي بشر الاسد او دیو خپلو کې یو کنفیډریشن هم نو خبره مې دې پورې تاسو ته دا بیکګراونډ وکړو چې نن که مونږ ګورو نو ټمپریچر خو ځکه داسې انټرسټینګ دی چې امریکا پکې شامل و امریکا دې حده پورې شامل و چې یو نیوکلیر سټیټ ته مونږ فرنټ ته نشو راتلی اسرائیل کې دې شي مخکې کړي خو اسرائیل ځکه مخکې شو چې شام کې کامیاب شو او شام کې هغه مرسته چا وکړه هغه سعودي عرب مرسته وکړه چې جولاني صاحب راوستو یو عام یو مونږ وایو چې یو مسلح یو تنظیم هیډ هو هغه هلته رالو هغه د شام صدر جوړ شو زه دا دې ټایم دا نه سپورټ کوم چې بشر الاسد ریل لیډر و خو هغه پلار بیکګراونډ و هغې یو قسم باتیسټ ریجیم راوستی او په ده باندې خو کیسونه و الزامات و غداري هر یو شی خو بشر الاسد زوی و که نه حافظ الاسد زوی سوري نو حافظ الاسد او بشر الاسد دا چې مونږ وګورو نو دا یو ریژیم د صدام څوک هغه هم حکومت د خپل سخر نه اغستی نو دا دواړه چې مونږ هغه بیکګراونډ وګورو نو دا سوشلیسټ و لیبیا نه بعد سودان عمر بشیر سره څه وشو پروفیسر صاحب تاسو خپله خبره یاد ساتئ موږ سره وخت شوی دی وړې شاندمې ګرانو کتونکو موږ سره اوسئ جی ګرانو کتونکو پروګرام کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو موږ خو تاریخ په تناظر کې خبرې کوو تاریخ ګورو تاریخ رالټو څه نه څه موږ تاسو سره شیر هم کوو او بل موږ پرون په دې باندې هم خبره کړې وه چې دا کوم جنګ دی امریکا چې کله راننوته نو د دې 2 خبرې کیدی شي یا خو دا د یو بل جنګ آغاز دی او یا به دې نه پس جنګ ودرېږي نو دا په دې باندې علي عمران صاحب موږ پرون خبره کړې وه چې دا به یا د یو نوي جنګ آغازي یا به دې نه پس جنګ ودرېږي او دې جنګ ته موږ په دې دا کتل د امریکې د انټرفیرنس ته چې دغه فیس سیوینګ اوس لکه مطلب اسرائیل چې دی فیس سیوینګ غواړي
خو تاسو نه دا پوښتنه کوم چې د دې مستقبل به صحیح د ایران د اسرائیل له تعلقاتو د امریکې که نه اوورال که موږ ګورو د خطې پاکستان په کم ځای کې ولاړي تاسو څه ګڼئ دا چې کومې نوې سببندیانې روانې دي په دې خطه کې نو د دې به څه مستقبلي صفبندي خو به زه پاکستان نه سٹارټ کوم جی پاکستان سلامتی کونسل کې چې کوم قرارداد د چین او روس سره مشترکه پیش کولو هغو کو مونږه سیکورټي کونسل ممبر یو ډېر امپورټنټ خبره ده ځکه چې هر وخت سیکورټي کونسل ممبرشپ نه راځي چیف اف آرمی سټاف په تاریخ کې یو چیف اف آرمی سټاف ته یعنی فیلډ مارشل موږ ورته وایو چیف اف آرمی سټاف نو هغه ته ایز ا فیلډ مارشل جی مطلب چیف اف آرمی سټاف پلس فیلډ مارشل لنچ نه دی آفر شوی جی مستقبل صف بندې خو موږ دپاره دا دی ټیک ده جی سلامتی کونسل کې موږ ډېر پازیټیو رول پلی کو ایران سره موږ ودرېدو حالانکې تیر زه وایم چې 10-12 کالونه د ایران سره د پاکستان تیر کال چې کوم د راکټ اټیک شو BLA یو ډېر غټ ټاپک دی نو هغه شیزونو کې ټول شیزونه رو پاکستان د ډیپلوماسۍ د وجه پاکستان ډېر زیات د خپل جا کارډز دی کنه they were close to their chest and they played their well both څه ځان سره کې خود اوسه پلی کو ټول پلی شو نو پاکستان ډیپلوماسي فرنٹ باندې خو انډیا ته ډېر غټ ماته ورکړه ځکه چې انډین سنټرک یو خو مونږه امریکن سنټرک هم یو اوس براشو گلف ته قطر سعودي عرب دې ټایم جی عرب لیډرشپ چې دی سره دی کومګه وایو چې عجم لیډرشپ چا سره دی نوٹ اسلامک بلاک ملیشیا ټرکی پاکستان ساده پور ایران او ایران اوس کرایسس کې دی نو قطر پکار دی قطر خفم دی قطر پرون په حمله باندې ویلي چې زموږ سورینټي چې دا وایلیټ شوی دا مونږ یو انتخاب ختم لیکلی دی نو هغې خو به دیو بل سره راضي شي ځکه چې دوی خپل اړیکې داسې دي چې تیر 10 کالو کې قطر ډېر نږدې شوی دی ایران ته خو حمله سمبولیک وزاري بات امریکې ته به یو پیغام ورکولی امریکې وی چې اوکې خیر دی هغې ته خو هغه شکریه مدا کړې چې ایکسپیکټډ دی او بس دا به وشي نو گلف کنټریز ته به پکار دی چې هغې روان ورځو کې که څه کرایسس راځي قطر سعودي عرب سپیشلی کویت یو ای نه هغې ډیپلوماسي کلچر هم دی بزنس هم دی خو دیو ټول ګورمنټ ټو ګورمنټ ریلیشنشپ دی قطر او سعودي عرب نو دیو به کوشش دا کوي چې یو داسې معامله مونږ به ورته وایو یو ډسپیوټ په دې علاقه کې ونه شي دا ډېر مثبت خبره ده سعودي عرب خپل رول هم پلی کو هغه شانته اکټیو نه کو خو چې مونږ وکتل چې کله قطر باندې یو سمبولیک اټیک وشو نو دواړه ډېر اکټیو شو ټروس وشو نو دام یو خوشاین پهلو دی ایران زه تاسو ته څنګه ما وویل چې ټیک دی ایران خپل میزایل پاور شو کو ایر پاور واز نو ویر دا دومره پیسې چې کوم دی نیوکلیر باندې لګی پیسفل دی مونږ منو مونږ د امریکای خبره نه منو چې دا اټم بم ته نږدې شو نه هغه ظاهري خبره ده چې پاکستان شانته کنټري او بیا مونږ ویلی شو عبدالقدیر خان شانته خلک چې هغه شانته دومره په سپیرټ کې هغه شیزونه چې دی په هغه منطقي انجام ته ورسول هغه شانته ایران کا کولی شو نو 10 کاله مخکې به کړو 10 کاله به هغې نشو کولی خو هغه پیسفل و ټیک شو نو ایران ته هغه بریتنګ سپیس ملاو دی چې خپل انسټیټیوشن دی مضبوط کړي چې کوم هغې پیسه ډیلیور کوي نیوکلیر ته ټیک ده هی به کوي هغې خپل سورن رایټ دی $10 ارب 2000 ارب ډالر 2 ټریلیون ډالر جی خود اسرائیل چې دی نو د هغې چې کوم دفاعي بجټ دی هغې د دې نه تقریبا 150 ګونه سیوا دی هغه په خپل ځای دی مونږ خو تاسو ته صرف نیوکلیر چې کوم افزودګي دی یورینیم دی پلانټس دي که نه او دا ما تاسو ته کوټ کړی دی چې BBC پرشن چې کوم هیډ هغه دا خبر وکړه چې دا پیسه سیویلین ایفرټس دپاره هم ورکوي خو ظاهري خبره پیسفل دی او خپل سورن رایټ دی چې هغې سکول غاړي خپل پیسو سره خو دا یو خبره وه نو ایران دپاره یو بریتنګ سپیس دی نوې صف بندۍ به هم کوي که زه نه ګورم چې هغې به حزب الله حماس او د شام چې کوم سپلنټر ګروپس دي هغې کومک به هغه اوس هم کوي حوثیانو سره به هم کومک کوي هغه شانتې به فرنټ ته نه راځي او بل فرنٹ نتیجه هم پاتې نه شوه ځکه چې چا سره بهانه هم پاتې نه پراکسي هغې خو فرینډز وي هغې وي چې پراکسي مه استعمالوئ عیار کې پراکسي مطلب دا چې بل کس استعمال هغې وي چې دا زموږ پارټنرز دي نو خبره موږ دې دپاره کوو چې دا ایران دپاره بریتنګ سپیس دی 15 کاله دي په خپل پو باندې ودرېږي آرمي خپل انسټیټیوشن ریسټیبلش کی څومره نقصان شوی دی هغه بحالي عمل چې موږ کوم ریکنسټرکشن وایو 9/11 نه بعد هغه 9/11 ایران تهران سره شوی دی غټ چې کوم سیټیز دی هغې سره شوي ایرپورټس ډیمیج شوي دي نیوکلیر فیسیلیټي ډیمیج شوي دي هغه ساینسدانان آرمي چیف بازاران انقلاب مشران اوس انټرسټینګ اسپیکټ چې زه تاسو ته عراق اردن فیوچر کې دیو په ډېر خطر کې دي
ځکه چې ماته دا لګي چې کوم ایرانین ډیپلوماسي دی هغې به خپل ریجنل کنټریز ته به وایي چې تاسو که دا اډې او دا شیلډ چې کوم تاسو پروټیکشن ورکوئ د میزایلونو که دا تاسو بل ځای لکو نو وار پیکټ کیدی شي مونږ دې ته جنګ ته څه ورکولی شي تاسو ځمکه استعمالیږي تاسو ځمکه نو دیس از سمثینګ ویری ډینجرس ځکه چې ایران پوه شو چې که دا دو ملکونه امریکې ته قطر نه هم سپورټ میلاو شي قطر کې هم ډېر غټ ریډار سیسټم دی چې ټول میډل ایسټ نو خو قطر داسې دی چې هغه پارټنر دی ایران سره په ډېر شیزونو کې نو هغوی به قطر ته خو دې ټایم زه ګورم چې عراق او جارډن ګورنمنټ چې کوم ته موږ اردو کې پښتو کې اردن وایو هغوی په خطر کې وي ځکه چې اسرائیل منځ کې دا دو ملکونه دي چې موږ ویسټ بینک ګورو که په سیریا موږ ګورو هلته ناردن اسرائیل لګي نو دا ټول دو کنټریز چې دي دا به په ایران نښه باندې وي اوس ګورو چې هغوی به ډیپلومیټیکلی به دا سارټ آوټ کوي یا یو انټرنل هغې سره به یو جګړه یا شخړه به ورسره جوړوي نو دا ډېر انټرسټینګ دی فیوچر دپاره به موږ دوی ته ګورو او اوورال چې تاسو یورپی یونین وګورئ تاسو ویسټ وګورئ نو جرمن چې کوم چانسلر دی هغه مرز چې دی هغې دا خبره وکړه چې موږ دپاره اسرائیل دا ډرټي ورک کړی دا ټکې په انټرنیشنل ډیپلوماسي کې استعمال شوی دی او ما ته لګي داسې چې اوسه پورې یورپی یونین سره د ایران څومره هم کاپریشن و هغه به اوس ماینس جرمني به شي هغه به یو کې فرانس او سپین طرف ته به لاړ شي نو آی تھنک ان دس وار جرمني از ا لوزر ځکه چې جرمني اقتصاد کې د ایران ډېر غټ پارټنر پاتې شوی دی خو چې دا ډرټي ورک چې دوی کوم یوز کړی چې اسرائیل موږ دپاره ښه کار کوي خو هغې ته ډرټي ورک یې نوم ورکړی چې به دې وکړي ایران سره د دې معامله وکړي نو دا جرمن ډیپلوماسي ته یو ډېر غټ شکست دی زه چې څنګه ګورم فیوچر کې یو کې خو تاسو ته پته دی یورپی یونین نه وتی دی خو تاسو وګورئ بیا یو کې پرایم منسټر سټارمر دا سټیټمنټس ورکولي چې موږ په دې جنګ کې نه یو موږ په دې حمله کې نه یو ولې دا و ځکه چې هغې یورپی یونین نه وتی دی او هغې ایران سره یو نوی الایمنټ ګوري هغه نوی الایمنټ اوس ایرانین ګورنمنټ ته پکار دی چې هغې په سفارت اقتصاد او تجارت په ذریعه به یو کې ځکه چې ډېر غټ ایکسپورټر دی د وهیکلز د مینوفیکچرینګ د الکټریسټي د انرژي هغه سپورټ به آیا ایران به ورسره کوي که نه کوي خو موږ دا یورپی یونین سټانس ګورو نو یورپی یونین په برسلز باندې هر ورځ هغې څه نه څه په اجلاس کړی دی خو ځکه چې هلته ملیټري سی چې دی نیټو سره دی او نیټو امریکې سره ولاړ دی هلته هغې ته رشیا خطر هم ده نو آخري خبره به زه دا وکړم چې اوس ټوله دنیا بیا فوکس شوه یوکراین او رشیا وار ته ځکه چې د تیر 12 ورځو کې روس ډېرې غټې حملې کړي دي په یوکراین کې په دارالحکومت ځکه چې ټول فوکس په دلته میډل ایسټ باندې ما پرون هم د کوم دغه هغې نه پوهانو هغې سره دا کو زما چونکې خپل نظر دا و چې روس او چاینا چې دی نو هغې خو به یو قسمه خوشحاله وي چې امریکا او لږ موږ ته هغې ته هم سپیس پکار ایران سره انګیج شي که نه بلکل یا خاص کر روس چې دی لکه که نه هغې ته به اخوا لږ یوکراین کې دغه میلاو شي خو بله یو خبره جي د دې جنګ ودرېدو سره چې دی نو نن بیا د غزا نه خبرونه را روان شو نو هغه طرف ته بیا اسرائیل غزا کې خپل کاروایانې تیزې کړې دي غزا خو چې کله تاسو کلم خبره کوي ځکه چې ما 7 اکتوبر نه بعد ما به ریګولر دا فالو کولو نو موږ نرینه وو موږ هغه شانته ژړا هم نشو کولی فریاد نو غزا خو جیز داسې دی چې د 50 اسلامي ملکونو ته زم چې یو فریاد دی او د خدای هم قرآن کې وایي چې فریاد وکړې ما ته اورېدونکي هم نه موږ خو یو فریاد کولی شو دی غزا دپاره ځکه چې د خلکو سره اوبو نشته قدرې د خوراک نشته او یو ماشوم هغه ورځ یو ویډیو راغلی وه چې هغه داسې خاوره اوچته کوه هغه داسې وکتل وایي چې زه به دا خاوره وخورم ما دپاره نن چې دی نو په ګینټو خلکو انتظار کوو دغه ته ولاړو راشن دپاره هغې باندې هوایي حملې هغې باندې هوایي حملې وشولې او هغه راشن یې ورسره داسې نو اخو جي داسې اخوا واپس لکه د اسرائیل به اوس اخوا خپل دغه چې دی نو شفټ کي نو اوس خو جي ګورې زه تاسو ته ووایم اخلاقي طور باندې که نه دا یو ډېره غټ زه وایم چې یو پړک دی په اسلامي ملکونو په ویسټ باندې هم چې هغې دومره غټې خبرې کوي انسانیت او هیومینټي او ما سره مطلب زه نه پوهېږم چې آخر څه داسې وجه ده چې اسلامي ملکونه خپل 10 لکه مسلمان وروڼو دپاره نه امداد ورکولی شي غیر چاپېر اسلامي ملکونه دي او ډېر غټ ډیپلومیټک سی هم ورسره دی خو چې غزه ته خبره راشي هلته ټرمپ صاحب وایي چې موږ به لګژري اپارټمنټس به جوړوو غزه نه به موږ نوی ښار جوړوو د سلامتي کونسل یو اجلاس هم شوی دی د هغې هغه پریس ریلیز تاسو کتلی نه جي ما نه دی خو ما هغې لایف سیشن کتلی جی نو هغې کوم چې دی نو لکه دغه خو شوی دی مذمت شوی دی د اسرائیل د حملو د ټول غزه چې کوم هغه بلکل د اسرائیل خاص کر د اسرائیل او د ایران چې کوم دغه دی خو هغې کې چې دی نو د دې چې کوم امریکې انټرفیرنس کړی دی نو د هغې پکې هغه شان ذکر نشته دی
نو ګوري جی نو مطلب دا منګه دومره لکه ټیک شو یو ډیپلوماسي ملکونه چې دی نو داسې دوغله غوندې پالیسي چلی خو دومره یره پکار ده بالکل نه ده پکار دک خو دې ټایم حیرانتیا ده ټیک دی حماس غلطي کړې ده کنه حماس څه دی جی زه بیا ووایم تاسو ته په لنډو چپو به ووایم یو الفتح دی په ویسټ بینک کې ګورنمنټ دی حماس چې دی په غزا خان یونس دی څومره همدا پټې ده دی خوا دا میلیټنټ وینګ یو میلیټنټ وینګ اٹیک کړی دی یو ګورنمنټ نه دی اناونس کړی اوس موږ دا وایو چې فلسطین کې 2 سټیټ جوړې دی شي خو څوک یې ومني اوس هم چې موږ کوم اسرائیلي اخبارونه دا هي کې هغې دا وایي چې دا ټول 18 لکه خلک به موږ ویسټ بینک او جارډن سره به موږ آباد کو خو غزه کې ځای نشته هغې خو دې ته دا پلان جوړ کړی دی نو غیرت دی یا فخر دی او ټول شیزونه په کاغذ کې موږ ته ښکاري عمل کې نه ښکاري عمل کې ولې نه ښکاري زموږ لیډرشپ دې ټایم بالکل فلاپ لیډرشپ د اسلامک ورلډ کې بلاک نشته تاسو ګورئ چې کله موږ پخوانی وزیر اعظم ملیشیا ته روان شو هغه سمټ ته یو ټلیفون کال رالو واپس شو ملیشیا غوښتل چې موږ راشو ترکیه سره بلاک ټرمپ یو میسج وکړي نو پاکستان او انډیا جنگ بند شي چې یو میسج ټویټ وکړي نو د ایران او د اسرائیل جنگ ترکیه شانتي ملک چې د اسرائیل برا ناشته او هغه ډېر غټ ټریډ دی ملکونو کې ترکی اسرائیل تسلیم کړي کنه خو نن چې وایي خو لکه دا دغه مطلب نشته عمل پروفیسور صاحب ډېر مننه د وخت راکولو ګرانو کتونکو تاسو پروفیسور صاحب خبرې و ډېر ښکلې قیمتي تاریخي خبرې او د فیوچر باندې هم رڼا واچولو ګرانو کتونکو دا زمونږ د نن پروګرام بل پروګرام پورې اجازه غواړو د الله پامان